أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نانی درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 9 آیات نمبر 76 77 78 79 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې تیر شو چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته چې نو عجایب د اسمانونو او د ځمکې چې نو هغه ورته وښودلو. نو بیا د دغې نه وروسته اوس د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ذکر کېږي چې دعوت یې ورکړو. نو کوم حضرات چې نو هغه دعوت ورکوي نو د هغې تعلیم یې وښودلو چې دعوت به په داسې طریقې باندې چې نو هغه ورکوي چې یو په دلایلو سره دویم چې دی نو هغه مد مقابل کې چې کم صلاحیت چې د هغې مطابق ولا ورکړي. دریم دعوت کې چې نو هغه به سختي نه کوي. درمۍ سوره چې دی نو هغه دعوت د زیات اثر انداز وي په ځای د دې چې سختۍ سره دعوت ورکړی شي. کم ځای کې چې سختي وي نو هلته به بیا په سختۍ سره دعوت ورکړي. لکه څنګه چې دی نه مخکې تیر شو چې دغه خلکو بت پرستي کوله نو ابراهیم علیه السلام ورته چې نو ډایرک ووایي اني اراک و قومک فی ضلال مبین. خو دلته چې نو هغه دوی د ستورو او د نو سپوږمۍ د دې عبادت چې کولو نو وایي چې د دې خو هم د دې ښځونو تاثیر دی. نو د هغې ځای کې ځکه ابراهیم علیه السلام دته اوس دلته ورته ډایرک ونه وي دقه شانتې نو یو پکې دا اسلوب. دویمه چې نو هغه د درس نه مخکې دویمه دا خبره یاد ساتل دې کې اوس چې نو هغه ابراهیم علیه السلام چې نو هغه دا کم وخت ویلي ول نو وایي ابراهیم علیه السلام چې نو بعضې خلکو بعضې تفاسیر کې چې نو هغه ذکر کړي چې د دې څه حقیقت نشته. هغه دا خبره ذکر کړل وایي چې ابراهیم علیه السلام په وړوکوالي چې نو هغه غار کې ولو غار کې به چې نو هغه پی ولو ورکولی شولو بیا د هغه جبریل امین به راتلو. کله چې هغه څنګه د غار نه راووتلو تیاره شوله نو چې تیاره شوله بره یې وکتل چې نو هغه زهره یا چې نو هغه مشتري یا چې نو زحل هر یوه سیاره چې نو ستوری هغه یې ولیدلو. نو چې دا زما رب دی. بیا چې کله هغه پناه شو سپوږمۍ پسې راله چې دغه نه دی دا دی. بیا چې سبا له ورځ شوله سپوږمري غټ ولیدو چې دا نو د دې خبرې نو هغه څه دغه نشته ثبوت. ولی ځکه چې نو انبیا علیهم السلام دا د اول ورځې نه د پیدایش د ورځې نه د انبیاونه نه قبل النبوت او نه بعد النبوت د شرک تصور کېدی نشي. کم بنی آدم چې الله پاک د خپل وحدانیت دپاره چې نو هغه چنو کوي نو هغې کې دا نه. اوس بیا دلته چې نو هغه بیا څنګه ویلو نو قرآن واضح آیاتونه دقه ثابتېږي چې ابراهیم علیه السلام قوم له دعوت ورکو کنه. نو چې کله دعوت ورکو ماسخوتن ناستې مجلس لګېدلی دی دغه خلک چې دی نو هغه څنګه بت پرست ول د بت پرستۍ سره سره دوی چې دی نو هغه ستوري پرست هم ول ستوري عبادت به هم کوم دا به هم مؤثر ګڼل. نو دوی سره چې کله ناسو نو ابراهیم علیه السلام د دوی ته ویلو چې ګوره ستاسو چې د دې کم ښځونو عبادت کوئ نو په دې باندې خو ټولو زوال راځي او په کم شي چې زوال راځي نو دا الہ نشي جوړېدی. دویم ورته ووایي چې کم شي چې نو هغه بل ته محتاج وي چې د بل زورور په هغه راشي نو دغه کمزوری پناه کي. نو په دا هم یاد ساتئ چې دی نو هغه الہ نشي کېدی. ستوری چې دی نو سپوږمۍ پرې راشي د ستوري رڼا ختمه کړي. په سپوږمۍ باندې چې نور راشي جو د نور د هغې رڼا ختم کړي. نور ته چې کله د الله حکم راشي چې بې نوره شي جو بیا تندر نیولی د هغې رڼا ختموي. دریم چې دی نو هغه وګوره چې په کم شي باندې د بل چا حکم چلیږي
نو دا اله نشي کېدی. نو دا تاسو چې ستوري سپوږمۍ نور عبادت یې نو هغه کوی دا مؤثر ګڼئ نو په دوی باندې خو د الله حکم چلیږي. الله چې ورته کم ځای ته روزانه دا منزل بدلی نه نو چې کله دا دغه منازل په روزانه بدلی د دوی چې نو هغه تغیر د بل د حکم د لاندې دي او کم کس چې د بل د حکم د لاندې نو دا چې نو اله نشي کېدلی. نو په دغه طریقې سره دوی سره ناس نو دعوت ور ابراهیم علیه السلام ورکړلو. فلما جن علیه الليل کله چې نو هغه باندې را خوره شوله شپه نو رأى کوكبا ویلې د ستوري د یا چې نو هغه سولو زهرا یا مشتری یا زحل هر یو چې خو یو سیاره یو ستوری غټ ولیدلو. قال هذا ربي تفسیر چلانی لیکلی هذا ربي فی زعمکم دا چې نو هغه زما رب دې ستاسو د ګمان مطابق وره زه دې ته رب نه ویم نه ما چېرته دې ته چې نو هغه ربوالی د دې تسلیم کړی نه خو ستاسو ګمان چې نو هغه دا دی چې دا زمونږ هم رب دی او د ابراهیم علیه السلام هم ځکه د دې دپاره چې نو هغه تاثیر دی ستورو باندې خلک لارې معلوموي. نو ستاسو د ګمان متعلق تاسو وایئ چې دا زما رب دی. لږ ساعت چې تیر شو فلما افله نو هغه پناه شو. قال لا احب الافلین زه محبت نکوم چې نو هغه د پناه کېدونو سره. دا چې نو افلین دا اصل کې د افول نه دی او افول چې نو هغه جوړ شوی افول ویل کېږي غروب ته پریوتلو ته. نو چې کله دا غروب ته ویل کېږي پریوزي نو زه د دې شي سره محبت نکوم چې هغه پریوزي په هغه باندې زوال راځي. رب خو هغه چې په هغه باندې زوال نه راځي. فلما رأى القمر بازغا بیا چې کله ولیدل سپوږمۍ چې دی نو هغه روښانه د هغې نه غټه ګولا وه واضح. قال نو هغې وویل هذا ربي دا چې دی نو زما رب دی د مخکینی په شانتې ستاسو د ګمان مطابق زه داسې نه یم چې دا زما رب دی خو ستاسو ګمان مطابق تاسو وایئ چې دا مؤثر بذات دی کې چې نو هغه دی کې تاثیر دی نو صحیح د تاثیر پکې الله لګولی دی خو اله نه دی. لکه مثال په تور کې کم چې نو هغه د زراعت چې نو هغه سره ماهرین دي نو د هغوی دا خبره کوي چې د سپوږمۍ په رڼا سره په میوو کې چې نو هغه خوږوالی راځي. دا اوس د دې کې یو تاثیر دی خو دغه تاثیر ښودونکی ذات چې دی نو هغه الله دی. د انور کې چې نو د انور په رڼا کې الله پاک دا تاثیر ښودلی دی چې دې سره فصل چې دی نو هغه پخیږي. خو اوس دغه تاثیر ښودونکی چې دی نو هغه پکې څوک دی الله دی. نو د دې دغه مؤثر کېده که تاسو یې نه نو ودا چې نو هغه دا ستاسو د رب ستاسو د ګمان مطابق زما او ستاسو رب دی. فلما افل قال لئن لم يهدني بیا چې کله هغه هم چې نو هغه پرېوتلو پناه شولو نو ابراهیم علیه السلام که زما رب ماته چې نو هغه هدایت ونه کړو څنګه چې راته مخکې کړی لاکونن من القوم الضالین نو زه به هم شم د قوم په شان چې کم ګمراه دي. خو ماته چونکې الله رب العزت د وخت نه هدایت کړی دی نو زه ستاسو په شانتي نشم کېدی زه دا نه منم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. بعضې حضرات وایي چې دا سباله وه بعضې حضرات وایي چې بله ورځ نو بعضې حضرات وایي چې نه څو ورځې وروسته بله چې نو هغه د ورځې د نور راختلی نو بیا د هغې چې د دغه خلکو دا کو نو د هغوی ته بیا په هغه وخت ویلو یا سباله یا بله ورځ یا هره ورځ شوه. خو نور نو هغه د سپوږمۍ په مقابله کې ډېر زیات غټ دی ځکه د سپوږمۍ رڼا چې دی نو هغه دا هم د انور نه اخذ کېږي نو د دوی وی دا ډېر غټ دی. نو د هغې د بطلان دلیل ورته هم چې دی نو ابراهیم علیه السلام پیش کو چې ګوره دا هم اله نشي کېدی ځکه په دې زوال راځي. فلما رأى الشمس بازغة کله چې ولیدو چې دی نو هغه نورو راختونکې ځلیدونکې قال هذا ربي هذا اکبر. دا زما چې دی نو هغه رب دی ستاسو د ګمان مطابق ځکه دا په دې ټولو کې لوی دی. د سپوږمۍ چې دی نو هغه د ستوري نه لوی وه ستوري او سپوږمۍ چې دی نو هغه اوس د انور د دې دواړو نه لوی دی. فلما افلت قال یا قوم انی بریء بیا هر کله چې هغه انور هم پرېوتلو نو ای قوم زه چې دی نو هغه بیزاره یم بری یم مما د هغه څه نه تشرکون چې تاسو یې جوړوئ شریک کوئ. یعنې تاسو د الله سره چې نو هغه په ذات یا صفاتو کې کم شریک جوړوئ نو زه د دې خبرو نه چې نو هغه بیزاره یم زه د الله سره شریک چې نو هغه څوک نشم جوړولی. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بېشکه زه چې نو هغه محکوم خپل مخ ګرځوم چې نو الله طرف ته هغه الله فطر السماوات والارض چې هغه پیدا کړي دي چې نو اسمانونه او ځمکې حنیفا زه کلک چې نو هغه توحید
منونکی یم او زه چې دی نو یو طرفه یم یعنې صرف دین اسلام باندې چلېدی شم په بل دین نه. تفسیر خجینو ذخیرة الجنان کې لیکلي چې فطره د فطور نه دی او فطور ویلی کېږي هغې ته چې د هغه بغیر نقشې بغیر د نمونې نه چې دی نو هغه جوړ شي. نو د ځمکې اسمان لاول هېڅ نمونه او نقشه نه وه. الله رب العزت چې دی نو هغه بغیر نمونې او بغیر نقشې نه چې دی نو هغه جوړ کړل. ځکه چاته چې د یو شي نقشه کېښودلی شي نمونه یې کېښودلی شي د دې جوړول بیا اسان وي. خو چې کله د یو شي مخکې نه څه نمونه نقشه نه وي نو د دغې جوړول ګران وي او څوک د هغه جوړ کړي نو خلک د هغه نو ماهر ګڼي د هغه طرف ته نو هغه خلک نسبتونه بیا کوي. نو الله رب العزت هغه ذات ته ما چې نو خپل ځان حواله کړی مخ ښودی فطر السماوات والارض چې هغه پیدا کړی اسمانونه او ځمکې بغیر د نقشې نه بغیر د څه نمونې نه حنیفا او زه چې نو داسې مایل یم دیني حق طرف ته وما انا من المشرکین او زه نه یم چې نو هغه د مشرکانو نه. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فلما پس بیا هر کله جن علیه چې خوره شوله په هغه باندې اللیل شپه رأى کوکبا نو ویلیدل نو ستوري قال اویلو یعنی ابراهیم علیه السلام هذا ربي دا زما رب دی. خدا ما تاسو ته هم ترجمه مخکې ما تاسو ته چې هذا ربي فی زعمکم دا چې نو ستاسو د ګمان مطابق زما رب دی. ټولې کې ودقه معنی یاد ساتئ. فلما افل بیا هر کله چې هغه پټ شولو غیب شو قال نو ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین نو محبت نکوم د پټیدون کې سره. فلما رأى القمر بیا هر کله چې ولیدل سپوږمۍ بازغا ځلېدون کې بازغا راختون کې قال نو ویلو هذا ربي دا زما رب دی. فلما پس هر کله چې افل هغه پرېوتله قال نو ابراهیم علیه السلام لئن لم یهدني کچرې هدایت ونه کړو ما ته ربي زما رب لأکونن نو زه به شم من القوم الضالین له قوم ګمراهانو نه. فلما پس بیا هر کله رأى الشمس چې هغه ولیدل چې نور بازغة راختون کې ځلېدون کې قال نو ویل هذا ربي دا زما رب دی هذا اکبر دا د ټولو نه لوی دی. فلما بیا هر کله افلت چې هغه غایب شلو قال نو ویل یا قوم ای زما قوم انی بریء بېشک زه بیزاره یم برات زه اختیارو مما د هغې څه نه تشرکون چې تاسو یې شریک جوړوئ. انی وجهت وجهیه بېشکه ما چې دی نو ګرځولی خپل مخ للذي طرف د هغې ذات ته فطر السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې حنیفا او زه چې دی نو موحد یم زه یکتا یم وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه.